نه خو زه غلام شم، زه خو د اخري زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي نو، ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجه به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجه دا تښتېدلی دی زما غلام دی، نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دا چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم، هغه په بل خرڅ کړم، څه ډېر ځایونه خرڅ شوم، تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و، هغه واغستم. چې هغه واغستم بیا هغه روان کړی وم، بوستم وي هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی، یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي. وي زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو، ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي، د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات ته ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي، چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو ونې شروع شوې، د دغې ځای نه څه شروع کړه؟ درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده، د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي، د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي. ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. نو ما وایي چې کیدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي، ما به ډېر په اخلاص کار کو، نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو، په کجورو کې کار مې ولکو، په دې کې ناڅاپه چغې شوې، شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې او دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، هغه پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو، دویم هم پوره کړو. وی رالم خپل مالک لره، مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي، غلام دی که نه، ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي، زه د دغې سړي خواله ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه، د ځان سره مې کجورې واغستې. وی مې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله. وی چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم، د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم. ما ته وی چې دا کجورې د څه دي؟ ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبی علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې، خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ، تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو، موږ پیغمبران صدقه. او درېیم علامت خو هم پوره شو.